نه د قیامت پر ورځ به رب العالمین پلاره ستا نه تپوس کوي چې تا د خپل بچي ته تربیت څنګه ورکړی تا دا بچی دا د علماو خلاف لګیاو دا په علماو پسې لګیاو تا دې ته څه ویلي تا د خپل بچي خوله بنده کړې وه قربان هم شم د جمعیت علما اسلام ملګرو او د علماو سره محبت کوونکو دا ویډیو به دومره شیر کوئ چې دا د دې اجړا پلار ته ورسیږي د دې والد صاحب ته ورسیږي چې دا منې کی او قربان هم شم د جمعیت علما اسلام ملګرو زه به نن د دې د خبرو جواب ورکومه د پکې یو شعر هم ویلی دی خو به هر حال د چې کم کلیپ کړی دی په علماو پسې کم دی خوله کولاو کړې ده نو نن زه د دې د تربیت باره کې خبره کومه او د دې والدینو ته زه یو عاجزانه درخواست هم کوم هغو ته زه یو ورکوټه شان پیغام هم پرېږدم قربان هم شم د جمعیت علما اسلام ملګرو ویډیو ورته شیر کوئ او دا لږ وګورئ بیا راځو یو څو خبرې کوم قربان دې شم موږ د هغه مولیانو خلاف یو کم مولیان چې په خپلو مدرسو کې د خپلو شاګردانو سره بدکاریانې کوي موږ هغه مولیان منو چې کم له 15 وخته جمع راکوي کم زموږ جنازه کوي چې کم مولا قربان دې شم اجړا ملګریا هغه مولا نه مني چې کوم په مدرسه کې د خپلو شاګردانو سره زنا کوي نو قربان دې شمه زما خو 8 کاله په مدرسه کې وشو ما خو چېرته داسې نه دي لیدلي او نه مونږ چېرته داسې کار کتلی دی او الحمدلله نه په مدارسو کې دا کارونه شته دی خو قربان دې شم ته راته دا ووایه چې تا سره کوم مولا دا زیاتی کړی دی په مدرسه کې هغه مولا مونږ ته وښیه قربان دې شم چې مونږ هم نه منو که تا سره کوم مولا دا زیاتی کړی په مدرسه کې چې ته وایې چې علما هغه علما چې په مدرسو کې زنا کوي د خپلو شاګردانو سره نو قربان دې شم داسې مدرسه خو مونږ ته وښیه چې هغه علم کړی د علم باوجود داسې کار کوي نو دا خو در سره مونږ هم نه منو قربان دې شم خو ته راته دا ووایه چې تا سره په کومه مدرسه کې دا کار کړی دی چې ته د دې خبرې داسې ټیټه ګواهي ورکې ته د دې خبره باندې داسې ډټ کر ولاړې چې علما په مدرسو کې د طالبانو سره د خپلو شاګردانو سره زیاتی هم کوي نو ته راته ووایه قربان دې شم چې په کومه مدرسه کې ستا سره دا زیاتی شوی دی په کومه مدرسه کې ستا سره دا ظلم شوی دی بیا مونږ هم خلاف یو ته چې په علماو پسې د خوله کولاو کړې ده او په علماو پسې غاپې ما ته ملګرو ویل چې دا کس دی علماو پسې ویډیوګانې کوي بیا زمونږ ملګرو هغو دې له جوابونه وکړه د پسې ویډیوګانې وکړې خو خبره دې خوله سمه نه کړه دې سم د سړي زوی نه شو نو بیا خبره ما ته پاتې شوه چې صدر صاحب بلکل اوس تا نه بغیر کیږي نه اوس به هم ته په دې سړي پسې راوځې نو الحمدلله مونږ چې چاته ستنه کړې ده هغه بیا د سوشل میډیا د خوا نه تلی دی او که د سوشل میډیا د خوا نه تلی نو بیا د علماو په خوا نه ورځي د علماو نوم بیا نه یادوي نو دې ویډیو کې زه ګزاره په دې کومه چې زه صرف دې ته او د دې والدینو ته پیغام ورکومه چې سم شه په علماو پسې مه غپېږه که ته وایې چې زه د سیاسي علما نه منم چې سیاست کوي نو قربان دې شم ته دا تپوس هم وکړه چې ستا د والد صاحب نکاح چا تړلی دی لږ خو په دې نظر واچوه هغسې نه چې هغه هم سیاسي مولا وي ځکه چې تاسو خو بیا سیاسي مولا نه منئ نو بیا خو تاسو د سیاسي مولا نکاح هم نه منئ هسې نه چې ته بې نکاح پیدا شوی نو ځکه چې داسې مولا خو ما نه دی لیدلی چې هغه سیاست نه کوي قربان دې شم ته کوم مولا یادی چې سیاست نه کوي ته کوم داسې عالم یادی چې هغه سیاست نه کوي هغه سیاسي سپورټ نه کوي د چا داسې ته کوم سړی یادی چې یاره زه دا نه منم نو زه د دې والدینو ته زه نور په دې ویډیو کې زه صرف دته دا پیغام ورکوم چې سم د سړي زوی شه سم شه او که زما نه بعد زما د ویډیو نه بعد هم سم نه شوې بیا زموږ سره ډاکټر بلال صاحب شته دی بیا به درته هغه پوره علاج وکړي مستقل علاج به دله بیا وکړي نو هغې نه ښه دا ده چې ته په دې ورکوټ علاج باندې سم شه او سم شه او سمې لارې له راشه علماو خلاف ویډیوګانې مه کوه د دې والدینو ته زه دا خبره کومه چې ستاسو نه به د قیامت په ورځ رب العالمین د تپوس کوي ځکه حدیث شریف کې راځي والرجل راع على اهل بیته وهو مسؤول عن رعیته ځکه ته د خپل بچي نګهبانې او د قیامت په ورځ به رب العالمین ستا نه د دې بچي باره کې تپوس کوي ځکه دا ستا د لاس ته لاندې دی
تا څنګه د دې بچي تربیت کړی دی؟ تا دې بچي ته څه ښودلی دي؟ تا دې بچي ته دا ویلی دي چې ته علماو پسې لګیا شه، ته د عالمانو خلاف خبرې کوه، ته د علماو خلاف خبرې کوه او بس زه به درته وایم چې جی بچیا ډېر ښه ډېر زبردست داسې کوه. نه نه نه، د قیامت په ورځ به رب العالمین پلاره ستا نه تپوس کوي چې تا د خپل بچي ته تربیت څنګه ورکړی؟ تا دا بچی دا د علماو خلاف لګیاو، دا په علماو پسې لګیاو، تا دې ته څه ویلي؟ تا د خپل بچي خوله بنده کړې وه چې بچی خوله بنده کا، د علماو خلاف خوله مه کولاوهه، په خوله کې به دې چینجي وشي. او احمد علي لاهوري رحمت الله علی هغه فرمایي وایي چې کوم کس په علماو پسې خبرې کوي، د علماو خلاف بدکلامي کوي، خوله کولاوي، وایي د ده قبر وګورئ د ده مخ په د قبلې نه اوښتی. نو زه دې والدینو ته دا پیغام ورکوم چې دا خپل بچی دا سم کوي، دې له دا خوله بنده کوي چې دا د علماو خلاف خبرې نه کوي، او که آینده دی بیا د علماو خلاف خبرې کوي بیا موږ ډاکټر بلال صاحب راغواړو.